أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 71 72 73 درې آیاتونه چې دی نو هغه ویلی کېږي. دې نه مخکې آیات کې تیر شو چې الله جل جلاله وایي ان الله علیم قدیر، الله رب العزت پوه هم دی او د قدرت خاون هم دی. نو اوس دې آیات کې د الله جل جلاله د هغې قدرت نه یو کرشمه چې دی نو هغه ذکر کوي. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، الله جل جلاله چې دی نو هغه فضیلت ورکړی، غوروالی ورکړی، سیواوالی ورکړی ځینې کې تاسو لره په ځینو باندې فی الرزق په رزق روزۍ کې. نو گویا الله جل جلاله د دنیا دا نظام دی چې نو هغه ذکر کوي او د دغې سره سره الله جل جلاله چې دی نو هغه دا ذکر کوي د خپل توحید مثال چې دی نو هغه بیانوي. نو الله رب العزت وایي لکه تاسو له ما چې دی نو هغه دنیا کې مال درکړی، نو خلق ما په درې قسمه طبقاتو باندې پیدا کړي. یو قسم خلق دی چې هغه ډیر زیات چې دی نو هغه سرمایه‌دار او مالداري، د هغوی سره نوکران غلامان چې دی نو هغوی خپل ورسره هم ډیر شي چې نو هغه مال او جایدادي. دویم قسم خلق مې داسې پیدا کړی دی چې د هغوی د دنیا په اعتبار سره د یوې کاسرې چې دی نو هغه هم مالکان نه وي، د ټول عمر غلامیت چې دی نو هغه تیر کړی غلامان وي. نو دوی د دغې خلکو چې دی نو هغه نوکري کوي، د هغوی چې دی نو هغه په منشا باندې چلیږي. او دریم قسم خلق چې دی نو هغه داسې دي چې د هغوی د دوی په شان نه ډېر زیات مالداره دي او نه د دې دویمې طبقې په شان دي چې نو هغه د بل چا د حکم تحت چې دی نو هغه دي. نو اوس الله رب العزت وایي چې دا کم مال تاسو له ما درکړی دی، مالونه مې درکړی، مارکیټونه مې درکړی، جایداد مې درکړی دی. نو هغه کسان چې کم ستاسو غلامان دي، ستاسو وینځنې ستاسو غلامان دي، ستاسو چې نو هغه د حکم تحت دی، نو آیا تاسو دغه خلق په خپل دغه مال کې چې نو هغه شریک ځان سره یو شان جوړوئ؟ نو که تاسو ته وویلی شي چې وس د خپل غلام د غلامۍ د حیثیت نه وباسه او تو د سره خپل مال چې دی نو هغه بالکل برابر تقسیم که، په خپل مال خپل جایداد خپل مارکیټ کې دی ځان سره شریک که، نو دا خو ستاسو نه برداشت کیږي او دا تاسو چې دی نو هغه نه برداشت کوئ. نو چې کله ستاسو نه دا نه برداشت کیږي او دا تاسو نه برداشت کوئ، نو دا کل کائنات چې څومره تاسو ته ښکاري نو دا ټول خو د الله جل جلاله مخلوق دی، الله مالک دی، دا ټول کائنات د خدای مملوک دی او دې کې چې دا څومره انسانان دي نو دا خو د الله غلامان د الله بندگان دي. نو چې کله دا د خدای غلامان او خدای بندگان دي، نو تاسو بیا څنګه د خدای مخلوق د خدای مملوک د الله سره شریک جوړوئ؟ نو الله په خپله خو نه برداشت کوي او زما سره چې دی نو هغه دا جوړوئ د قشان شریک جوړوئ. نو الله ځکه وایي فما الذین فضلوا براد رزقهم، نو پس هغه کسان چې د هغوی ته فضیلت ورکړی شوی، غوروالی ورکړی شوی، نه دي دوی چې دی نو هغه واپس کوونکي د خپلې روزۍ علی ما ملکت ایمانهم، هغې چا ته چې د هغه د دوی غلامان دي، فهم فیه سوا، چې دوی په دې کې برابر شي. نو بخپله خو داسې نه کوئ، نو بیا ولې د خدای مخلوق د خدای سره تاسو برابر چې نو هغه جوړوئ؟ افبنعمت الله یجحدون، پس آیا د نعمت د الله یعنی د الله د نعمتونو نه چې نو هغه تاسو انکار کوئ؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، بیا الله جل جلاله الله پاک د خپل یو بل انعام چې نو هغه ذکر کوي.
الله رب العزت پیدا کړی ستاسو دپاره من انفسکم ستاسو چې دی نو هغه د نفسونه ازواجن چې دی نو هغه ستاسو بیبیانې نو الله وی ګوره د خدای دې نعمت ته وګوره چې الله رب العزت ستاسو د جنس چې دی نو هغه ستاسو په شانتي ښځې پیدا کړلی نو دا هم د خدای لوی احسان دی مونږ خو بهرحال اوس د دې شته نه چې دی نو هغه هم داسې حل دی خو که چېرته چې دی نو هغه د انسان د جنس نه نه وی پیریان وی د پیریانو د جنس نه نو بیا به یو سره څه کولو یا د بل یو جنس نه چې دی نو هغه وی نو بیا خو به هر وخت هېرولې نو اوس د هغه خپل جنس نه دی نو دا یې حل دی نو الله وی دا هم د خدای رحم دی په تاسو د الله چې نو ستاسو په شانتي یو شانتي مزاج لري یو شانت چې دی نو هغه خواهش لري یو شانت چې دی نو هغه چاهت لري نو الله وی د خدای دغه احسان ته وګوره چې دی داسې پیدا کړل وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفرة او بیا الله رب العزت تاسو له د دغې چې نو هغه بیبیانو نه زامن در کړل او وصي چې دی نو هغه یې در کړل نو ګویا الله جل جلاله د ازدواجي ژوند او د واده یو مقصود هم وښودلو چې د واده مقصود هم دا دی چې نسل چې دی نو هغه سیوا شي نسل چې دی نو هغه باقي پاتې شي نو د دغې دپاره الله رب العزت چې نو هغه وایي ما ستاسو دپاره چې نو ستاسو د جنس نه ښځه چې دی نو هغه پیدا کړئ وحفرة او نوصي حفظته دا د حافظ چې دی نو هغه یا د حفیظ جمع ده او دا اصل کې ویلې کېږي خدمتګار ته نو علامه قرطبي رحمت الله علیه چې دی نو هغه د دې نه دا مسله راغستې ده چې اولاد اصل اولاد هغه ده چې دا د مور و پلار خدمتګار وي کم اولاد چې د مور و پلار خدمتګار نه نو دا اولاد نه دی په ظاهره باندې لور هم د زوی هم د نوسی هم د نوسی هم د کړوسی هم ده خدا نه دی ځکه د حفظ معنی د خدمتګار نو اصل بچی اصل زوی اصل لور نوسی او نوسی هغه دی چې دا د مور و پلار چې نو هغه خادمي د مور و پلار چې نو هغه خدمتګاري نو ځکه الله وی وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفرة ورزقکم من الطیبات او هغه الله تاسو له روزي درکړې ده چې نو هغه پاک صاف څیزونه ځکه د خوراک چې نو هغه په انسان باندې اثري نو الله تاسو دپاره ښکلی پاکیزه رزق چې نو هغه درکړی افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون نو آیا دوی چې نو په باطل باندې نو هغه یقین ساتي نو باطل نه مراد یا چې نو هغه بوتان دي یا شیطان دی وبنعمت الله هم یکفرون او د الله د نعمتونو باندې چې نو هغه دوی کفر کوي نو د الله د نعمتونو کې یو نعمت د الله پیغمبر دی نو دوی د الله د پیغمبر نه چې نو هغه انکار کوي او یا د هغې نه ما سوا څومره چې هم موږ دا کم نعمتونه استعمالو دا ټول د الله نعمتونه دي او موږ د دې ټولو چې نو هغه ناشکري کوو ځکه الله وایي وان تعدوا که چېرته تاسو د الله وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو د الله نعمتونه شمارول وغواړئ نو تاسو شمارلی نه شئ شکر چې دی نو هغه به یې ادا کوي که زړی د صرف یو سا چې اخلي 24 غنټې کې دی څومره سا اخلي دا شمارول غواړي نو دا هم نشي پوره کولی د دې نه علاوه د نور نعمتونه خو بلا شي دي نو ځکه وایي الله وایي بنعمت الله هم یکفرون او دوی د الله د نعمت نه هغې نه انکار کوي ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض او الله وی دوی چې نو هغه عبادت کوي د الله نه ما سوا چې نو هغه د هغې شیزونو چې هغه مالکان نه دي د دوی دپاره چې نو هغه د رزقو نه د اسمانونو نه د ځمکې یعنې نه چې الله نه یې غوښتلې نو باران نشي راورولی اوس وګورئ کې به پورې دا باران چې نشتی نو یو طاقت داسې شتی چې هغه د اسمان نه باران وکړي خو چې کله الله رب العزت د باران اراده وکړله او الله رب العزت اسباب چې نو هغه دا کړل نو بیا به وویلی شي نن به باران وشي او سبا به وشي او دومره به وشي او دوره به او دوره به نه خو چې کمې پورې الله نه د غوښتلې نو څوک د هغې چې نو هغه غږ نشي کولی نو الله وایي نه د اسمان نه دل در کولی شي ومن الارض نه چې نو هغه د ځمکې نه کولی شي موږ اکثر چې نو هغه ګورو نه وایي نه پلان کې چې نو هغه پټی کلر تخم چې نو ادا کړو هغه سرپوښ شو نو چې الله نه یې غوښتلې د هغې چې نو هغه یو دانه چې هم نشي ادا کېدی کله داسې هم وشي چې فصل ښه ښکلی ډېر شي پټی ښه ښکلی ګڼ ښه ډک ښکاري ټول تش چې نو هغه وخیږي نو الله وایي دا رزق څوک درکوي دا تاسو له الله درکوي نو تاسو د الله نه ما سوا چې د دې نورو کم شیزونو عبادت کوئ نو دوی خو تاسو له دا یو شی هم نشي درکولی ولا یستطیعون او نه د دې طاقت لرلی شي چې داسې به وکړي صرف او صرف دا یو د الله ذات کولی شي د الله نه ماسوا بل هېڅ څوک نشي کولی الله دې موږ ته دغه کامل عقیده نصیب کړي
والله الله پاک فضل فضیلت ور کړه دے بعضکم زنی لتاسو لره علی بعضن بزنو نور باندې فی الرزق په رزق کې فمن الذی پس ندی هغه کسان فضلو چې دا غوی ته فضیلت ور کړی شي سیوا والے ور کړی شي برات دی واپس کون کې رزق هم د خپل رزق لره علامه ملکت پاغه باندې چې مالکان دی ایمانهم خیلا سنددی یعنی خپل غلامان ته فهم چې دی فيه پاغه کې سوا برابر شي افبنعمت الله نو پس آید الله د نعمتونو یجحدون دی انکار کوي والله الله پاک جعل چنه نو پیدا کړی لکم تاسو د پاره من انفسکم تاسو د نفسونو نه ازواجن بیبیان خزی وجعل لکم او پیدا کړی دی تاسو د پاره من ازواجکم د خزو تاسو نه بنین زامن وحفرتن او نوسی ورزقکم او رزق در کړی تاسو ته من الطیبات پاکی سیزونا افبالباطلین آیا پا باطل بانی یؤمنون دی ایمان راوڑی وبنعمت اللہ او دا اللہ پا نعمتونو بانی هم دی یکفرون انکار کئی ویعبدون او دی عبادت کئی من دون اللہ دا اللہ نما سوا ما دا اغسلا یملک لهم چین دی مالکان دا دی دا پار رزقن دا رزقو من السماوات دا اسمانون نوال ارض دزمکن شیئن دا حسیزو ولا یستطیعون او ندوی دا کولیشی ندنی طاقت لرلیشی